دا د الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو باندې فضل او احسان دی چې دا دولت رب العالمین زمونږ او تاسو نصیب کو. ماشومانو دی حال باندې د الله شکر ادا کوي. د قرآن حفاظو بار خلق لګیا دی بازارونو کې کلو کې، سوک لګیا دی یو خخت د بلې خخت سره میلاوي دیوال تی نرغي، سوک لګیا دی یو لرګي د بل لرګي سره میلاوي ور دروازه تی نرغي، بعضی لګیا دی یو وسپنه د بلې وسپنې سره لګي چوکاټ تی نرغي. او د قرآن وینکو تاسو لګیا یو کلمه د بلې کلمې سره یوځای کوئ او د قرآن کریم آیات تی نه جوړوئ. په دې د الله شکر وباسئ. تاسو الله دې ته کینولی یې، تاسو د یو کلمه د بلې سره یوځای کوئ، یو آیات د بل آیات سره یوځای کوئ او د الله د کلام خدمت کوئ. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیہ فضائل اعمال کتاب چی لیکلے دی او مدرسے والا مجبور کوي طلباو ته تقریر وک. نو حضرت چې کله کېناستو وای کتل ټول طلباو، نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیہ ورته یو خبره وکړه، وی اے طلباو خپل قدر پیژنئ، خپل مقام پیژنئ، خپل حیثیت پیژنئ. وی پا مخ د ځمکه طلبا د قرآن او احادیثو د علم دا اغا خلق دی چې کله دی پا مخ د ځمکه ګرځي ملائک ورته خپلې وزرې غوړي د خپو د لاندې. طلباو نن سبا چې څوک د چا استقبال کوي او ډیر درون میلمه نو خلق ورته دا درې او قالین خور کی اغا پیزار وباسي، دی ورته وی د پیزار سره راځه دا مونږ ته غوړولی، دا ستا اعزاز دی، دا ستا مهمان نوازی دا راځه ته زمونږ مهمانی، دا مونږ ته غوړولی دی. نو خلق د خلقو استقبال په قالین سره کوي او د قرآن د طلبو استقبال رب العالمین د ملائکو په وزرو سره کوي. تاسو ته د ملائکو وزرې غوړي، لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم. ملائک خپلې وزرې غوړي د پاره د رضا د طالب علم، د پاره د خوشالولو د طالب علم. دا صحیح حدیث ته د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکوڑی کی منگتوی وی یو طالب وی اغد اخپدی سی را پری خودا وی چی دل تا وزر کم دے. نبی علیہ السلام وی ملائک دی تا وزری غوڑے وی اغد اخپدی سی را پری خودا چی دل تا خو وزر نشتا وی دا اغی طالب علم پخپکی بیا چنجش ویو پاگی خپکی خواہ. احادیث د امام الانبیاء د ټولی دنیا رښتینی دی، صادق دی او مصدوق دی. هغه چې خبرو کې هغې کې به د دروغو شیبم نه ان شاء الله. دا مکمل رښتینی د امام الانبیاء هغه صادق او رښتینی سوچه خبرې دي چې امام الانبیاء مونږ ته ویلي دي. نو دا د طالب علم استقبال دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. طلباو تاسو کیو سکول والا یونیورسٹو والا کی سفرق خلق اغیتم سٹوڈنٹ او طالب علم وائی او تاتم طالب علم وائی، تاسو اغی کی سفرق شو، اغم تعلیم کئی تم تعلیم کئی، اغم یو مقصد لری او تم پا یو مقصد روانی، دا اغم مخی تم پلار یو مقصد لری، ستا مخی تم پلار یو مقصد لری، تاو اغوی کی فرق سدے. تاسو یونیورسٹو والا کی سفرق دے که پا ظاہر گوری سہولیات اغی تا دیر دی، قدر داغی دیر دے. تاسو اغی کی بنیادی فرق یو دے. اغا دا دے چی دا سکول دا یونیورسٹی دا کالج سٹوڈنٹ پا دیسی وائی چی زد ایزائی تا راغلے یما، زد دی تعلیم دا پارا راغلے یما، زدل تا راغلے یما
او د مدرسې طالب به داسې نه وایي چې زه راغلی یم. نه، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. د قرآن طالب به وایي، تاسو به وایئ چې مونږ الله د قرآن د پاره اړولی یو، مونږ الله اړولی یو. طلباو تاسو الله منتخب کړي یې، تاسو الله چاڼ کړي یې، تاسو الله خوښ کړي یې. هغه الله خوښ کړي نه دي ښه. په هغې کې به داسې وي چې رب به یو نه مني او غټ ډاکټر به رب به یو نه مني او په ټوله دنیا کې به لوی حکمرانی. نو هغه الله خوښ کړي نه دي، هغه راغلي دي او تاسو الله خوښ کړي یې، تاسو الله اړولی یې، تاسو الله چڼ کړي یې. شکرونه وباسئ. وای ربا تا دا ژبه د قرآن د پاره منتخب کړله، تا دا سینه د قرآن د پاره منتخب کړله. ربا زه خو یو عجز فقیر یما، ملنګ یما. ربا تا زما سینه او زما ژبه د قرآن د پاره منتخب کړله، زما په ژبه به رب ته د قرآن حفاظت کوي. په دې زما شکر دی ربا. نو تاسو الله اړولی یې، تاسو الله چاڼ کړي یې. بچو ډېر په شوق به قرآن وایي، ډېر په مینه او محبت به وایي چې الله م د دین لري نه کي چرته ښه وم تی نه شړي ګورې ښه. وای مونږ الله اړولی یو، مونږ الله منتخب کړي یو، مونږ الله چاڼ کړي یو. نن طالبې سبا به په دې مسند ناسي، سبا به استازي. بچو ته به قرآن ښیي. حدیث مبارک کې راځي چې عالم بچو ته قرآن ښیي، بچو ته قرآن ښیي. د دې عالم او د استاز د پاره په دریاب کې میان او په سړو کې میګیان د مغفرت دعاګانې غواړي ښه. د قرآن د استاز د پاره دریاب کې میان د مغفرت دعاګانې غواړي، سړو کې میګیان د مغفرت دعاګانې غواړي. دا داسې یو لوی مسند او منصب دی. سبا به دا سنبالوئ او په دې مسند او په دې منصب بناسئ ښه. یا هغه ورځ ده چې شیخ الهند رحمت الله علیه حسین احمد مدنی ته پګړۍ تړي، حسین احمد مدنی د علم نه فارغیږي. او یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدنی را روان دی، خلک وایي شیخ العرب والعجم را روان دی ښه. دا په دې کې بیا یو وخیږي شیخ العرب والعجم ته جوړ شي. هغه ورځ ده چې شیخ الهند حسین احمد مدنی ته پګړۍ تړي. یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدنی جج ته مخامخ ودرېدو چې کله یې فتوا ورکړله وی خلافت عثمانی چې کم خلاف کم پوج تشکیل شوی دی په دې کې برتی کول حرام. ځکه هغه د خلافت عثمانی د خاتمې لپاره تشکیل شوی، پاکستان او انډیا او بنگلادیش یو. حسین احمد مدنی فتوا ورکړله وی په دې پوج کې برتی کېدل حرام. ججو غوښتو تاسو ته بچو دا منصبونه پراته دي ښه، دا محاذونه درته پراته دي ښه. فتوی به راځي، خلق به په دین حملې کوي، ته به د قلم نه کار اخلي چې کله د قلم ضرورت راځي، د ژبې نه به کار اخلي چې کله د ژبې ضرورت راځي. حسین احمد مدنی ججو غوښتو، ورته وایي حسین احمده فتوا تا ورکړې ده، دا فتوا تا ورکړې. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته وایي ورکړې میم ده، وسیم ورکوم او بیا به یم ورکوم. دا زما دا نظریه ده. هغه جج ورته وایي حسین احمده د سزا نه خبرې، د فتوی د سزا نه خبرې. حسین احمد مدنی ورته وایي وایي د مرګ نه به بله سزای، د مرګ نه به بله غټه سزای. وی ماله چې کله شیخ الهند دستربندي کوله بچو دا هغه دستربندي وګڼئ ښه. دا د هارونو دستربندۍ نه دي چې میلونه ورچوو، هارونه ورچوو، تصویران وباسو، بله ورځ به قرآن ير کړی په شاړو به سري. نه، د خپلو اکابرو نقش قدم یاد کړئ ښه. پګړۍ چې طالب ته تړئ درود شریف پې وایئ، هارونه ورته مه ورچوه. پګړۍ تړو د یو یو ول سره درود شریف وایه ښه. حسین احمد مدنی ورته وایي ماله چې شیخ الهند پګړۍ تړله او د پګړۍ ولونه یې تاول، نو ما ته وی حسین احمده دا پګړۍ نه ده یوازې ښه، دا پګړۍ نه ده. وی په ژوند به دې پګړۍ
او چې مرګ راته نه دا به د کفني ښه حسین احمد ښه خدمت به کوي دا پګړین ده او دا کفن هم دی ښه با چې د کوره وځي نو تصور به کوي چې دا پګړی مې کفن هم ده اوس مې پګړی ده او که روغ را نه لمه نو دا به مې کفن شي بستلی ویم ربله ښه وی ماله چې شیخ الهند دستربندي کوله ما ته دا ویلي جج ته وی ما کفن راوړی دی دې ته د پګړی پني دې ته دا یوازې پګړی نه ده چې تا ته پګړی ښکاري دا پګړی هم ده او دا کفن هم دی ښه زمونږ اکابرو داسې د دین خدمت کړی دا داسې پګړی نه ده چې دا ما ستا د سر نه تو کړه ته کور ورشه او کیده وه نن به فارغ شي او سبا به په سر پګړی نه نن به عالم او سبا به سرتور سرګرځي علماو دا پګړی نه دی یوازې ښه دا د شیخ الهند پګړی وګڼئ دا د حسین احمد مدني پګړی وګڼئ دا به د سر نه کوزوئ دا به په سر باندې تړلی ښه یوه پیره چې د علم پګړی په سر رالاله بیا به دا پګړی د سر نه کوزوئ ښه دا عامه پګړی نه ده دا عامه کپړه نه ده ښه طلباو د دې پګړی لحاظ به کوئ دا د ډیرو لویو لویو خلقو په سر وه دغه حسین احمد مدني دی په ریل کې روان دی د دین خدمت یې څنګه کړی دی ګوره ور جج ته خبرې څومره کلکې کلکې کوي او بل طرف ته د عاجزۍ انتها ده داسې نه و ښه زمونږ اکابرو به چې سړي به ولیدل د سړي ژوند به بدل شو چې به و سړی کېناست ژوند به یې بدل شو چې به ورسره کېناست حسین احمد مدني رحمت الله علیه سفر کو په ټرین کې روان دی په ریل ګاډي کې خواته ورسره هندو کېناست په یو سیټ ورسره هندو ناست دی او په لاره سفر کې چې مزل یې وکړو نو هغه هندو چې دی د هغه اودسماتي تړو شو زه اودسماتي ته ورځم وی ټیک ده هغه هندو پاسېد اودسماتي ته ورغې په ریل ګاډي کې سمدستی واپس راغی زر حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته ولی ته زر رالی وی حضرت واشروم ګنده و دا اودسماتي مناسب نو بس زر واپس رالی وی واشروم ګنده دی وی او حسین احمد مدني رحمت الله علیه پاسې دو کاغذونه رواغستلو او دند لاړ د ریل ګاډي واشروم صفا ټټه یو لیټرینګ صفا چې راغې هغې هندو ته وی زه اوس راووتلم وی واشروم صفا دی زه اوس رالم ته ورشه هغه هندو چې لاړ نو واشروم صفا پروت هندو پوه شو چې دا واشروم د صفا ما نفس دی لاړه او ما ته واشروم صفا هندو په لاره نظاره ګوري چې دا څوک دی دا به څوک دا ما سره ناست چې ریل ګاډی سټیشن ته ورسېدو نو دنیا خلق استقبال لراوتلی دی ملکونه ډک خلق تپوس کې وي دا خلق څه ته ولاړ دی کته دی سټیشن باندې وی دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني را روان دی خلق هغه ته ولاړ دی موبایل نشته ښه پوسټ نشته تصویر نشته اشتهار نشته سټیشن ډک دی وی په دې ګاډي کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني را روان خلق حیران شو چې دې ټرین کې ناسته او یو بل نه تپوس کې هغه حسین احمد مدني څوک دی د هندو تپوس کوي هغه حسین احمد مدني څوک دی کس راغې او لاس یې په هغې هستۍ کېښود چې کوم د هندو سره په یو سیټ ناست وی هغه حسین احمد مدني پکې دا دی هندو حسین احمد مدني ته ګوري او د لیټرینګ هغې صفایې ته ګوري هغه هندو پاسېدو ورته وی حضرت تا لیټرینګ نه دی صفا کړی تا واشروم نه دی صفا کړی تا زما سینه د کفر نه صفا کړی د حضرت لاس را دی خوا کا چې زه ستا په لاس باندې ایمان راوړم هله به د ټرین نه کوزېږم ښه بچو زمونږ اکابر په دې نقش قدم چلیدلي وو ښه دا هغه پګړۍ ده چې کومه پګړۍ شیخ الهند حسین احمد مدني ته په سر کړې وه ښه بچو دا پګړۍ ډېر لوی حیثیت لري ښه دا لوی سند لري دا ډېر لوی مقام لري علماء پګړۍ ملر کوي د سر نخه د دې یو خپل برکت دی دا د اکابرو یو نخه ده دا د اکابرو یو فتح ده دا د اکابرو یو عزتو
دا د اکابرو یو شان او شوکت په سفر او په حضر کې به پګړۍ تړلې وه په عدالت کې به پګړۍ تړلې وه چې جج ته به مخامخ شوم به پګړۍ تړلې وه وی دا پګړۍ او دا کفنم دی طلباو الله لوی لوی علما که قرآن ډیر په مینه وایي په شوق سم جذبه پیدا کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې حج لاړو او اخیری حج وکړو طلباو نو حرم شریف کی نیت اتړو په 2 رکعاتو کې ټول قرآن وورو ټول قرآن کریم دا زمونږ د مذهب امام وخه امام محمد رحمت الله علیه 2 ورځو کې قرآن یاد کړو طلباو یو هفته کې د قرآن حافظ زمونږ اکابرو به قرآن سره ډیره مینه کوله بچو قرآن لولې قرآن امړه مولي صاحب ته اسې وایي په 2 رکعاتو کې به سړی څنګه قرآن وایي تږی کېږي به نه وږی کېږي به نه وایي ستړی کېږي به نه زه هم کاش چې تا د قرآن مزه اخیستې وې تا مزه نه ده اخیستې ته خبر نه یې که نه دا تپوس ته د حافظ نه وکوه ته تږی کېږي نه ته وږی کېږي نه وایي دا تپوس ته د حافظ نه وکه دا تږی کېږي وږی کېږي هغه کس چې هغه حافظ نه او هغه وروستو ولاړي دا چې مخې ته ودرېږي او قرآن شروع تا مزه نه ده لیدلې وایي نه مولي صاحب 2 رکعاتو کې نه منم چې قرآن یې اورولی دی 13 جمعه نه او بله جمعه ماله یو حافظ قرآن راغلی او ما سره یې جمعه وکړله نمبر یې م راکو ما ته وی بل کال ته د ستربندۍ له راغلی وي تا دا ووي او ماله د سند لاس کې راکو وی ما د هغې ورځ نه دا نیت وکړو چې زه به یوه پیره داسې قرآن اورم وی دا مې د روح کال نه تمنا وه او چې کومه شپه باندې واورو نو په سبا ته یې ما ته ټلیفون هم وکړو وی مولانا صاحب زه په لاره روان وم ټلیفون یې وکړو وی بېګا شپه مې په 1 رکعت کې ټول قرآن واورو مې 2 رکعت کې دې څه ووي وی 3 سورته مې 2 رکعت ته پرېښي وو په 1 رکعت کې مې ټول قرآن ووي او په 2 رکعت کې مې 3 سورته ووي الحمدلله دا معجزه ده بچو دا معجزه ده دیر سپاری دس یاد په سینه کې محفوظ کېدل خلک لس پاڼې کتاب نشي یادولی سکولونو والا نه تپوس کنه یو کتاب ورته داسې یاد دی او دیر سپارې قرآن په سینه کې الله محفوظ کې بچو ډېر بختور یې ستاسو سینو ته سلام ستاسو جبو ته سلام چې هغه کتاب چې رب په 30 کاله کې را لېږلی هغه نن ستاسو سینو کې محفوظ شو ډېر پال به کوئ ډېر خیال به ساتئ ویښته به نه انګریزي کوئ ښه موبایل به نه ګورئ ښه فیسبوک به نه ګورئ ښه ټیک ټاک به نه ګورئ ښه تصویران به نه ګورئ ښه بچو پګړۍ به په سر حافظ قرآن چې ښکلې پګړۍ په سر کړي او سپینه او یا توره پګړۍ والي او د قرآن تلاوت کوي د مخ کې نور ښکاري ښه سینې م الله منورې کړلې چرته به د قرآن پال به ډېر کوئ د قرآن ښه دا سینه م الله په نور منوره کړله امام محمد رحمت الله علیه یو هفته کې قرآن یاد کړی چې کله وفات شو نو یو سړي خوب کې ولیده وی محمده الله در سره څه معامله وکړله امام محمد رحمت الله علیه ورته وایي ډېر یریدمه مهماله به د الله ذات عذاب راک وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړمه وی چې محمد مه یریږه ما ستا سینې له نور ورکړی قرآن نور دی ښه بچو سینو ته نور راغی نور وی ما ته وی چې محمده چې کومه سینه د نور نه ډکه کمه قرآن نور دی او د جهنم اور نار دی محمده زه نور او نار یو ځای نه جمع کومه محمده ښه بچو نن الله نور درکو انشاءالله الله به م د نار نه بچ کوي انشاءالله چې سینې ته نور لاړ دا سینه به الله د نار نه بچ کوي ښه بچو خو که په خپله م ونه غورځوله نار ته رب به یې د نار نه بچ کوي نور او نار به الله یو ځای جمع نه کړي 10 سپارې قرآن حافظ قرآن او د جهنم نو نار د الله یو ځای نه جمع کړي بچو سینې منورې شولې ژبې منورې شولې سترګې منورې شولې غوږونه منور شول بچو د قرآن میاشت راغله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې د رمضان میاشت پشوه جبریل امین براغی
نبی علیہ السلام ته به قرآن واورو، نبی علیہ السلام به ورته بیا واورو، دواړو به یو بل ته قرآن اورو. قرآن او رمضان حفاظو د قرآن د دور میاشتا جبریل امین او امام الانبیاء به یو بل ته قرآن اورو. حافظانو راجم شي یو بل ته قرآنونه اوروي، تراو کې وایي، نوافلو کې وایي. دا د قرآن میاشته، دا په قرآن باندې لنډه کوي، په دې کې قرآن وایي، یو بل ته قرآن اوروي، یو لږه حصه وایي بل لږه حصه وایي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا د قرآن میاشت راله ده، د قرآن دې کې ډېر په شوق د قرآن تلاو. تاسو ته پته نشته بچو، ځان په یو فارموله پوه کړئ، ځان په یو مقصد پوه کړئ. دوو ټیمونو کې بنده الله ته ډیر نږدې، دوو ټیمونو کې یو چې کله د بنده روجي د الله ته ډیر په نږدېکت کې، یو چې کله د قرآن تلاوت بنده شروع کړي نو د الله ته ډیر نږدې شي. نو چې د سړي روجي په ژبه قرآن یې الله اکبر، دی به څومره رب ته نږدې وي، دی به څومره رب ته نږدې وي. د قرآن حفاظو ټوله ورځ قرآن لولئ، ټوله ورځ قرآن لولئ. د قرآن صداګانې اوچتې کوي بچو، کورونو کې ولولئ، بیټکونو کې ولولئ، کور کې کمرو کې قرآن ختم کوي، بیټک کې قرآن ختم کوي، خپلو کمرو کې یوه کمره کې قرآن واوروئ. قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا میاشت هغه ده چې دې کې نازل شوی دی قرآن. بچو رب در باندې لوی احسان وکړو، ربم دا نعمت قبول کا، ربم استقامت نصیب کا. بچو خود قرآن تلاوت په نه پرېږدئ. او کور کې به بچیا د مور به ډېر قدر کوي، بچیا د پلار به ډېر قدر کوي، بچیا د استاذ به ډېر قدر کوي. بچیا کو نن خلق قطب الدین بختیار کاکی زوتی نو د په شا مور ده، نن کو خلق بایزید بوستامی زوتی د په شا کونډه مور ده، نن که خلق امام شافعی زوتی د په شا کونډه مور وخه، د دې په شا میندې وي، میندې. بچو یاد بساتئ، یوه خیره داسې ده که نه چې کله هغه خیره وشي نو د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی، او یوه دعا هم داسې ده چې کله هغه وشي